مدرسې نه چې څوک هم فارغي او که په کم حیثیت باندې دا د معاشري د قیادت او د مشرۍ صلاحیت لري، ځکه دلته د ماشومانو پټکې والے دی او د علماو د استادانو په خپل د اعتماد لاس کې خودو چې تاسو دلته موږ سره قرآن زده کو نو تا کې دا صلاحیت شته دی چې چاله قرآن نه ورځي هغه ته قرآن ښودلی شي. د ماشومانو د بناتو ته د قرآن ختم وشو، هلته هغې دا لوپټه خو هغې په سره وله، دا صادر خو مخکې هغې په کړی و، خو دا صادر او لوپټه نن د معلمې د خپلې استاد د شاګردې د دې دپاره کېښودو که ته په خپل کور کې مکینې نو تا باندې زما دونه اعتماد دی چې ته خلکو ته قرآن ښودلی شي. نن چې دلته چادرپوشي د بخاري په نسبت باندې وشوه، دا معلمین چاته بخاري ورته ښودلی دی یا دا معلمات دی نن د خپلې شاګردې په دې سر باندې دا لوپټک دي، دې لوپټې قیمت خو به دونه نه وي، دې چې مخکې کومه لوپټه په سره وړه د هغې قیمت به ډېري، خو مسلمانانو د دې سپین صادر نسبت د بخاري سره لګېدلی دی. دا په دې نسبت د ماشومې د بناتې ته د بنتې ته یا د لور ته دا پس کېږي د دې دپاره چې شپږ کاله راغلې مروجه علم دلته حاصل که، اوس ته په خپل کور کې کېناستی شي او خلکو ته د دې قرآن او د دې حدیثو مسایل ښودلی شي. عزتمندو مسلمانانو، دنیا هم دا خبره منلې ده او د دنیا کفري ملتونو هم دا خبره منلې ده چې دا یو عالم دی چې د ده په سر باندې یا توره ټوټه د سر نه تاو ده یا سپینه ټوټه تاو ده، په ده کې دا صلاحیت هم شته دی، څنګه چې دی مدرسه سنبالولی شي، څنګه چې دی جومات سنبالولی شي، څنګه چې د مړي موقع سنبالولی شي، د روغې او د جرګې موقع سنبالولی شي، په ده کې د حکمرانۍ د موقع سنبالولو صلاحیت او طاقت هم شته دی. تاسو ګورئ د وخت جبابره د مخکې دور خبرې نه کوم، د دې زموږ د یو څو کاله مخکې د جبابرو چې روس او امریکا به یې ورته وي دا دوه لوی لوی طاقتونه و، هغه دواړه د تور یا سپین پټکي ته سجده ولګوله چې تاسو اهل یې او موږ نا اهله یو. عزتمندو مسلمانانو، دا په بېسرو سامانۍ کې چې دا ماشومان تیاریږي، په بېسرو سامانۍ کې چې دلته دا علما تیاریږي، دې کې یوازې دا لیاقت نشته دی چې دا به زما جنازه کوي، یوازې د خبرې لیاقت پکې نشته چې دی به نکاح تړي، په دې پټکي تړون کې په دې شیخ الحدیث او شیخ القرآن کې دا صلاحیت هم شته دی چې د وخت جبابرو په ګریوان کې لاس واچي او د هغوی تکبر په ځمکو کې میلاو کړي او په خاورو کې میلاو کړي. د 1978 نه واخلئ، تاسو وګورئ د نن تاریخه پورې دوه کفري ملتونه وو، ځان ته سوپر طاقت وي، و یو اسلامی مملکت باندې یلغار وکړو افغانستان، لیکن څنګه چې روس لاس اوچت کړي وو داسې پرون نابله د امریکې لاس اوچت کړه چې موږ دلته نور نه پاتې کېږو. امیر المؤمنین ملا عمر صاحب رحمه الله فرمایلی و په هغه وخت کې چې امریکا راغلې په خپل اختیار خو ځي به د دې ځمکې نه زموږ په اختیار باندې. عزتمندو مسلمانانو، دغه خلک چې دا تور پټکي او سپینې تړلي وو، امریکې په دې پسې په کروڑونو انعامات لګولی وو، پرون هغې ته کېناسته او د هغې په مخ کې د هغې پسې پاسنامه دستخط وکړو. دا تاله مدرسې تیار کړی دی، دا کالج یونیورسټۍ نه دی تیار کړی، دا په بازار کې نه دی تیار شوی، هغه د افغانستان طالبان هغې هم دا بخاري شریف لوستلی و، د وخت د جابابرو په سترګو کې سترګې ورکړې او د هغې شیخ احمد سرهندي د مجدد الفسانی رحمه الله سنت ژوندي کړو او هغه روحاني فرزندیت د روحاني
فرزن سنت ادا کړو او د وخت سپر طاقت صفر طاقت وګرځو خلک وای مدرسو موږ له څه وکړو د مدرسې نه ماته څه فایده ده دا مولا څه ته وایي او د مولا به کار صحیح نن عزتمندو مسلمانانو موږ د دنیا د طاقت دپاره د دنیا د دولت دپاره د مختلفو ممالک سفرونه کوو د پیسو دولت دپاره موږ ځو دا سعودي عرب ته ځو مختلفو ممالکو ته ځو لیکن یو زما سفری یو د دې مولوي صاحب سفر دی واته کاله زم برل کې تیر کم راشم کم دولت راوړم هغه زما د کور پورې خاصي هغه زما په وراثت کې زما بچو ته ځي لیکن دې مولوي صاحب چې اته کاله په دارالعلوم شیرګل کې سفر وکړو علم زده کړو خانیه کې علم زده کړو په فاروقیه او دارالعلوم کراچۍ کې اته کاله او 10 کاله علم زده کړو یو دولت راوړو هغه دولت د مولوي صاحب د کور پورې خاص نه دی پوخ کور ته هم دا خپل دولت ورورسو او د غریب چوپړۍ ته دغه خپل دولت ورورسو دا خدمت د مدرسې مولا کوي دا خدمت د مدرسې شیخ الحدیث صاحب کوي دا خدمت د مدرسې شیخ تفسیر صاحب کوي زما دولت زمانی زما سرداری او چودراهټ دا زما کور پورې خاص دی لیکن د دې عالم هغه غني هغه چودراهټ هغه سردارواله او هغه سرمایه چې کوم یې زده کړې وه هغې زما کور ته مو ورسوله اگر چې په یو میدان کې زه د مخالف یم زما خان صاحب چې راشي نواب صاحب راشي زما د دې عالم پټکي بې عزته کوي کنزل ورته کوي زم په دغه جلسه کې ناست یم پړقې وواماو زما خان صاحب تا ډېره ښه خبره وکړه زما نواب صاحب تا ډېره ښه خبره وکړه دا مولا دقه شانتې دی لیکن ماښام چې زما زوی د مکتفایت الله صاحب مدرسې ته لاړ شي هلته لاړ شي نو هغې د لاس نه نیسي چې پاسه بچو وختي خو ستا پلار زما خلاف سړي سره ولاړو زه تا ته قرآن نه ښیم زه تا ته حدیث نه ښیم زما لورې د خپلې مدرسې نه ده راشړلې چې ستا په کور خو د فلانکي جنډه ولاړه ده ستا د پلار سرمایه خو طاقت خو د بل دپاره صرف کیږي بچې موږ تا ته قرآن نه ښایو تا ته بخاري نه ښایو نه دغه ټولې خبرې دغه ټول پیغورونه دغه ټول کنزل دا شیخ صاحب او قاري صاحب په دې باندې خپره کاږي او بیا زما بچی ته وایي بچو وایا بسم الله الرحمن الرحیم بخاری ته زما لور نه وایي وبسند المتصل ملنا امام البخاری قال حدثنا فلان دا احسان ما سره دا شیخ صاحب او مولا صاحب کوي بیا تاسو توازن کوي تقابل او مقابله کوي چې کله خان صاحب زما کلی تراشي او زما مخالف جنډه زما په کور وګوري او زه د وجې ته لاړ شم نو ما ته وایي ځه ستا په کور خو د فلانکو جنډه ولاړه وه تا خو اوټ فلانکي له ورکړی و تا خو بینر او پلی فلکس چاپ کړی فلانکي چوک تی لګولی نن لاړ شه د هغې خان نه دا کار وغواړه لیکن دا عالم دا خپل کنزل هیر کی دا خپلې خبرې هیرې کی په دې هر څه باندې خپره کاږي چې دا د الله بنده نه پوهېږي زه پوهېږم زه به د دې بچي ته قرآن ښیم او د دې بچي ته او لور ته به زه بخاري او ترمیزي ښیم عزتمندو مسلمانانو دا خدمت علما کوي دا خدمت مدارس کوي قسم دے قسم میں اخوڑ واللہ العظیم زمانگ دا معاشری محسنان دا علماء دی دا شیوخ دی لیکن دا مظلوم دی پنن زمانہ کے دا مظلومی جون تے رہی دا علماء کرام دا دی علماء دا شوکت صاحب ظلم غواړي دا سمیع الرحمن صاحب ظلم غواړي دا قاری کریم خان صاحب ظلم غواړي دا ډاکټر صاحب ظلم غواړي چې زما زوی د پاره مې شپږ اوچه ته بنګله جوړه کړې پلاټونه مې وله واغېستی وراثت مې وله پرېښودی د نورو بچي په غټو ګاډو کې ګرځي زما بچی پیادل ګرځي زما د دې مشرانو ظلم دا غواړي دا زړه غواړي زمونږ د دې علماو چې زما لور دی د ډېر جهیز سره بل کور ته لاړه شي ډېر کالي دی د دې په غاړه باندې لیکن خپل خواهشات دې علماو
د خپلو بچو خواهشات دی علما او شيوخو د خپلو خزو او د لونو خواهشات ټول راوړو د دې قرآن نه لږه کړل دې قرآن ته زره زره کړل هغه خپل خواهشات باندې خپکه خدا او زما بچی ته په دې قسم پرسي کې قرآن او خودو زما لور ته بخاری او ترمذی او خود شپک کاله او لس کاله او تکاله تما د لورو د زوی سره مهنتو کی پاغه زما کور مزین کیږي د ډاکټر صاحب کور په نه مزین کیږي نن زما د کور فخر ده زما لور ته لپټه په سر کړه زم په خاندان کې ویم زما لور عالم شوا دا مهنت چا وکړو دا خانو نکو دا وزیرو نکو دا صدر سبو چودریو نکو دا سردارو نکو دا دی ټوکړي خور ملاو کو دا د معاشري دی مظلوم محسنو کو دا احسان په ما باندې وکړو